خدانن زما تقریر کول داسې دي لکه د پښتو یو شعر دی وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرېدنه سړی و چې په لاره بتلو چېرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات وشا د کور مالک ورته وایي که بیا دې دلته اخ ټوخ وکړه نو وجنو دی نو غریب به بیا غلی تېرېده نو هغه ښځې وویې د زورورو د زورو بشي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده زما عزیزانو ښځې یو خبره درته کوم تقریر اوږد کولی نشم اقرا باسم ربک الذي خلق دا رنبني آیاتونه د قرآن کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او د هغې پاس په خوله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نه 6 میاشتې وړاندې چلاو عمر په دغه وخت کې 6 میاشتې کم 40 کاله نو چې 6 میاشتې چلای وکړه نو عمر 40 کاله پوره شو د خدای عادت دا دی چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم 40 کاله پس به ورکول دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي یو جنسي بلوغ دی او یو دماغي بلوغ جنسي بلوغ 15-14 کاله پس وشي او د عقل بلوغ 40 کاله پس ما خبره پوه شئ پیغمبري به 40 کاله پس ولې الله ورکوله ځکه چې د عقل کمال ته ورسي نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي اوس خو هر شی نابالغ دی انسانان څه کوي هر شی نابالغ عزیزانو عرض مې دا و چې غار حرا کې کمال د عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی 40 کاله جبريل راغ اوس جبريل څوک دی غار حرا څه ته وایي وحی څه ته وایي اوس په تاسو کې 99% خلق داسې ناست دي چې 16-15 ډوبوي سیوا د دې نه چې دغه دیوال ته سرنه غاوه غار حرا ستوي غار ثور ستوي وحي ستوي جبريل سوق ده براق ستوي په دې دکانونو کې وګورئ یو د اسب تصویر ده خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي براق النبي براق النبي داغه براق ته چې پیغمبر په معراج کتنه براق لیدلې چا تاسو خیال نو زمارز داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا پیغمبر 40 کاله عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل را د قران کریم دا 6 آیاتونه په کاغذ لیکلي راو پیغمبر ته وی اقرا باسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نه بقاره ز دانشم لسته ز پرونه بیا ورته جبريل وی اقرا داول ولا او ما نه بقاره بیا ورته جبريل وی اقرا باسم ربک الذی خلق ما نه بقاره جبريل را پاسه او پیغمبر غار ته جوخت کا سمرا انوار او تجلیات چې دا الله نه وروړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسینه کې ډاک اهلیت او استعداد د
लुस्तोय पके पैदा कर वर्ते इकरा बिस्म रब्बिक الذी खलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मु फरमाइल चे इकरा बिस्म रब्बिक الذी दारुम बनी आयातुना द कुरान چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل دي ډوب بني دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزانو خود طبيعت بشري تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې نو په د هیبت راشي پیغمبر باندې هیبت راغی او کور ترا دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله اے بیبي سے چرته وفات نشه حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد غبراویږم ستاد هر اذان داسې معلومیږي چې الله بتانه سډیر کوئی کار اخلي ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي الله ستاد هلاکت اراده نه بیبي دا وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې دا ټول لړزا او تکلیف هغه رافش خزه دیته وي بیبي دیته وي وزیر اعظم د کور دیته وي په حالت د اسلام کې نه ده او خبره داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي نو زما عزیزانو عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي داسې خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه خزه داسې پکار کور داسې پکار باروتو ابو بکر صدیق په مخه ورغه و صدیقان دن ما تخذ نبوت راک او ما ته وی چې یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا ابو بکر پټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله ورته ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو لګړه صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان اولنه عزیزانو شروع شو خلق ته پته ولګېده چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خدای یو خدای دعوت خلق ته ورکړي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی تاسو خلق خلاف شو په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جهل سردار عمر فاروق هم پکې وواوره منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زموږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وي دا بوتان چې زموږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي دا ټول غلطو او د اوس د یو خدای دعوت خلق ته ورکوي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان وې عمر فاروق را پاسه دا خبرې وکړه تور راوېستا وې زما دې بلات او منات قسمی چې دا تور به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کې ټومبل راو
توره راویسته ده او را روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم. لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېږده هغه شمه چې تاسو یې پتنګان یئ ما په لات او منات قسم خوړلی دی چې دا توره به هله په تیږې کې اچوم چې د هغه سر پکې ټومبلی راوړمه. اصحابي ورته وایي چې عمره ته د هغې شمې مړ کولو ته رالې زما دې په خدای قسمي چې د هغه شمې رڼا خو ستا کور ته هم تلې ده کور ته ورشه د کور حال واله کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا ده دننه قرآن لولي او دا یاد وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق دروازه وټکوله خورې راله دروازه یې لرې کړه ورته وی دا تاسو لوستم وروره ما خو څه نه دي رانیولې ده په لتو لتو پې وخه پې د پاسه او خیر راغی خیم ووه ستړی شو ودرېدو داسې آکڑا ہوا ادرېدو آکڑا زو ته بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خورې ورته له عمران نور مې موا و بس کړه وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور دا دے چې خرونه پاسی خویندې وਹੀ فکر نشته. اے عمر استاو زما په منځ کې ترنه پورې ضرور ګیره او د خور ګیره تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمان شوی خو عمر غو ضرور پیدا راشه زمون د خو خويند مې دعا نن مسلمان شي اور ورته چې ترنه پورې ستاو زما په منځ کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد ستاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق. اے عمر ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف والله کمی جسم لے عمر دا سی ولاړو یکدم سرنگون شو او پجړا شو خورې د گریوان نه ونیوه ورته له خورې ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې دا زما راتلو نه مخکې د کوم قرآن وی نو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام وی لکه قرآن چې داسې مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قرآن زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ځان چا خورې ستا د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قرآن دی زما راتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا خورې ورته وایي
अलैकल कुरआन लितश्का। उमर फारूक पे जड़ा शो खोर तो इस्तानी पे खुदे कसमी मा हम हग चाला बोजा चिचादा से मजेदार कुरान ता तखोद ले खोर और को दी जगह दी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सजदा प्रोत दे और दुआ गई अल्लाहुम्मा यदिल इस्लामा बे अहदिल उमरैन। ए अल्लाह दे इस्लाम ला मजबूत का पयौद उमरैनो या अल्लाह या अबू जहल मुसलमान का या उमर मुसलमान का खोर वर सरदा विनती बेगी सरी शुके दले दे सरदार कौनेल तजराल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर तपासे वे उमर द खुदा बंदा ब्यास जगड़ लराले वो या रसूल अल्लाह जगड़ लने इमरागले दिल रागले चिकम कुरान दे जमा खोर त खोदले गम्मा त मुखाया जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया। सरदार कौनैन वर्त हुए च उमरत हुआ च ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर फारूक चे इस्लाम रौड़ी सरदार कौनैन तवई या रसूल अल्लाह देर सर कवा माला पे इस्लाम की ड्यूटी हवाला का मां पर कुफर की यव घंटा मां बस न दा तेरा कड़े मां पर कुफर की यव सात मां बस न दे तेर कड़े बल्कि द कुफर द तरक़े कोशिश में कड़े दे या रसूल अल्लाह उस पर इस्लाम की ड्यूटी रा हवाला का असे न चिप इस्लाम की यव घंटा रा बांध्या बस तेरशी न ब्या बे खुदा ला जवाब वर को ले लशमा। अजीजान वारस दाओ उमर फारूक त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आई जे उमरान पर कुफर के दे इस्लाम दौरानो लो कोशिश दी कवलो और दे इस्लाम द नुमो निशान मिटावो लो कोशिश दी कोलो उस पर इस्लाम के बाद चिचर तौरान से गोरे तब जुमात जोड़वे जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया फैज़े नबी से साहिबे ईमान बन गया काफिर तकल में आज मुसलमान बन गया। अजीजान अबू जहल लाइन तब पता लगे था जो उमर बजाए द पैगंबर द सर पे गुनाह मुसलमान उमर फारूक रामंडा का द काबे पखवा के उतरे तो ऐलान हो तू और सरद जवाब याद मके लोयो सरदारानो लोयो लोयो रईसानो दलन्ना उमर मुसलमान शो समरा कोशिश में चिद कुफर द तरक़े द पारा कड़ो इन यो बलक बजियात दे इस्लाम द पारा को और कम कर तो कुन उस्ताद सर न मुयदा जमाजी जानो दा इब्तिदाओ आगाज दे इस्लाम खजला माशूमे बगे की निवले दे अमीरुल मोमिनीन तराला वर्तसोई वही ताल या अमीरुल मोमिनीन ताल राशा हजरत उमर द खजूर बाग के नास्ते हो कमीज तटा कई गंडी कमी से क्या को पमन डरा गया बीबी वह है स तकलीफ
अल्लाह ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره عمر فاروق وته بیبي خبر ادا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشته د خدای قانون د شاو د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان دی وی فرق پکې نشته وینا وی چې فرق پکې نشته د ماده په غیږ کې معصوم چې د داستا امانت دی ستازوی ابو شحما ما سره زنا کړی دا او دا داغې نه پیدا دی نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دین مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه چې روټۍ خوړه بابا ولې پریشان غوندې عمر فاروق ورته وایي بچیه روټۍ وخوره په مړه خېټه ما ته داسې معلومېږي چې ستا نن اخري روټۍ د زما په کور کې زوی ته وایي روټۍ وخوړه او را روانې کړو لاس نیم نیو بارې روباسي ورته وایي چې تا پلانی ښځې سره زنا کړې ده هغه وایي چې او پلاره کړې مې ویلې منکر ولې نه شوې چې نه مې دا کړې ویل یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړی دی دویم جرم د دروغو ولې وکړو دروغ ولې وویل را مخکې شه مسجد نبوي ته یې راوسته دا مې دې پورې وی چې دا جومات یوازې د منځونو ځای نه دی جومات د مسلمان قوم د هرې فیصلې ځای دی په دې کې به هره فیصله کېږي جومات ته یې راوستو او جلاد یې راوغوښتو ورته وی چې جلاده زما دې زوی زنا کړې ده او د اقبال جرم وکړو قرآن ویلی دی الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې واده دی کړه او سړی او ښځه زناو کی نو سل دورې وهي نو زما دا زوی غیر شادي شوده دی ما په د قرآن د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا وسته چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو هم نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي وهي به سب به وایي سم به وایي دورې وهل شروع د مدینې منورې لوی لوی سرداران راله عمر ته جرګه وکړه چې ستا دا زوی قرآن ډېر مزیدار ولي د سزا مونږ لراکه خود ته مه ورکوه عمر را پاڅېد او تقریر یې وکړ ورته وی او قومه واورئ زما د خدای قانون دا دی دې قرآن کې لیکلي ولا تزر وازرة وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به هغه ته په سر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړی شي دا قانون نه دی ګناه ته کړی ده دی به سزا بکتاوي اتیا دورې چې د عمر زوی لګاو شو پلار یې ورته ولاړ دی نو پلزوی آواز کو پلار ته چې بابا جان ډېر تګې شم لګیو براکا عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نه ویني جدا کیږي خصوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی دا الله د حکم په مخ کې دستا غوندې لګونه زامن قربان شي اتیا دورې ولګې دي شل پاتې دي که شل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې
او کمر شوی نستاو بب په حوض کوثر د محمد رسول الله دلا سوي سلامت ورچ ته وخت ولګي د ابو شحمر او غرزه عمر فاروق اعلان کو ټولو خلق ته جزای تاسو اسلارش پدې می گوا کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو صرفاو نکړه زوی ته ودرېدو ورته بچیا کمر شوی نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره نو دا د درو ټول تغمه او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نه رستو ما باغ قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مې په باندې قربان کړ ایمان پامارت کی دیتا وای نیمش پدا بار رہوت نیمش پدا گرز دیوال تا وگنیس دروازے تا وگنیس دے کور کی چاہتا تکلیف نہیں دے کور کی چاہتا تکلیف نہیں دے کور کی چاہتا ذکر چه زمان پا حکومت کے کہ یو کور کم چاہتا تکلیف ہو جواب دے زمان باروتو دخار نہ باروتو یواد نمش پدا او یواد دخار نہ باروت سگوری چی او سڑے ناستے د جنگلی پخوا کے او جاڑی او دیر جاڑی عمر فاروق پر توی بچی اولی جاڑے آسڑی ورتدا سے اکتوے زکا کا نار لنڈا وصد غریبانو پا زخمونو مالگی دوڑوے پختنی سنکے خو زلار عمر فاروق ورتوے چی جاڑے ولی کی دیشی جتا تدا چی تکلیفی چی دے رفا کولے شما اس سڑی تدا سپتا دا جدا امیر المومنین دے مسافر ورتوے چی پدی جنگڑا کی میں دننا خزا دا وغا بیمار دا او هغه ته درد زی لګی دلې دې بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېدې نشم او بل خزاشته دینا غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر واشتا او نه مې د دایره واشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې خدای خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې اسې نه چې چرته مړل شي حضرت عمر وستا خزی ته د خدمتګاری ضرورت ته ویلا وې یو منټ په یو منډه پورته او خپل خزه را پات چل ویلا بی زر کوا په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړی دي د داسې لوی خدمت موقع درته پلاس دروسته ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي دیو غریب ښځه ده بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راوړ حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان راواغستا او عمر مخکې او ښځه یې ورپسې او په دې میرو کې منډې وې عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بی بی چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه ورته وی او بی بی ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یادې مور وي بی بی دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېنه ډېر ساعت تېر چې وخت تېر شو نو بی بی دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شه مبارک شه وراره دې پیدا شه بار چې کوم غریب سړی ناست په هغه فرق دی دوست چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لرزان شوه چې
چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو. ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده. د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وایي، نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وایي. عمر فاروق اگر مزدور ربیگی لگیا دے نو عمر ورتوئی چی بجائے اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، بجائے اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، غلامی کی سنت شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا. وہ مسافران کزد غریب و خدمتگار نوے زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوے راوستے نو نن بزمانا ما د محمد رسول اللہ د غلامانو پلشت کی لیکلے دانن جز عمر ما او پا دنیا کی ملو یا سلسلہ دا پا خدای قسم چلو اکڑے خدای زکایم جزان خاوری گنما. تاسو خیال دا حضرت عباس راغے دعوی اکڑا پا امیر المومنین عمر فاروق بان عدالت چه حضرت عمر زمان کور پرنالا غرزو لینا مجسٹریٹ سمن واسطولو پا امیر المومنین پسے چه عدالت تا پیش شا. امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناس دے و امیر المومنین ولار دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چه د زما د کور پرنالا غرزولے دا. جوابو کا کنی قیدوم دے. امیر المومنین ورتا ہوئے چه دا پرنالا مازکا غرزولے دا چه دے پرنالے کے اوبا بچرات لی دباران نو دا مسجد نبوی دیوالے والو نو دیوالی خرابون نو زکماوی چه دا پرنالا و غرزوا. حضرت عباس توی چه استوا ہے. حضرت عباس وی پا عدالت کی چه دا پرنالا ما دا محمد رسول اللہ پا حکم پا دغزے کے لگولے وا او پا دغا وقت کی دا مسجد نبوی دیوال موجود دو کد دیوال وجوے نو پیغمبر پکارو چی ویلی وی چی دلتای ملگوا کم شے چی پیغمبر لگولے وی عمر استا حق نشتا چاہتا ہو غرزے. حضرت عمر تا عدالتو کتے چی پرنالا بلگے یا بو سزا در کا عمر فاروق ہوئی چی عدالت دا فیصلہ کی کہ دا فیصلہ دا پخپلاو کم. عدالت ورتا ہوئی چی تیو وی دا پرنالا چی زما دا محبوب پا حکم لگے دلیوا نو سزائے دادا چی اس دا عباس پا زما پا دی اگو با دی خپی کی دی او دا پرنالا با بیا پا دی خپل زیبان دے ہو لگئی. امیر المومنین دا جہان دا تمام عرب و عجم امیر و سردار آغا حضرت عباس پوگو باندے سوری وردوی جدا پرنالا بیا پخپل زیبان دے ہو لگا. عادل و انصاف دے دوئی کتا واقع ملک سربرائے نو تبع عمر فاروق وند دشپے گرزے نیمہ شپدا یو کور کے بڑمڑ کی گی غوگے ورتونی چه غوگے ورتونیو نو یو خزا یواز پرتا دا اسمان تا گوری او جاری او د خاون درمان کئی پا کور نخا اکڑا سبا آگا خزا دربار تا غفتا بی بی تا بیگا ولی جڑل وی صاحب زما خاون تا غذا تاستو لے وی چمرا مودا اوشو وی یو کالوش. عمر ورطوی تکین لگا بی بی زرازم عمر کور تراغے خپلی خزی تاوی چی بی بی پا دے میں پوئے کا چی خزی سرا سمرا مودا خاون نئی نو دا گزارا کولیش نو بی بی ورطوی چی سلور میاشت نہایت شپک میاشت
دومره پورې د ښځې وخت تېرېدی شي. حضرت عمر راغی سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لځي و چې شپږ میاشتې تېرېږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي نیاسي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه د هغې مېړه واپس کور ته راوست. د یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي غوږ بیا داسې دروازې ته کېږدي چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به ما له خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې اوبه واچوه، لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده چېرته اوده به پروت دي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي خو د عمر خدای خو اوده نه دی. د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنه او د خلقو پړه کې د هغه یاره. دغه عمر چې ووالی شو حضرت علی راغی وی یو حکیم راولمه اس راکړئ. پاسور شو یو لارې کلي نه حکیم را روان چې نیمې لارې ته راغی. حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشه او زه واپس. وی ولې وی عمر وفات شو. ورته څنګه وفات شو څوک خو راغلي هم نه دي څه خبر. وی بس وفات شو. وی ما به پوهې وی دا وګوره پردی چیلی پردي بوټي خوري لګیا. عمر چې ژوندی و نو پردي بوټي پردی چیلی نشو خوړی. د کم امیر چې په زړه کې د خدای یاره وه د هغه په یوازې په انسانانو حکومت نه وي والله د هغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی او په یو ځنګل ورغلی. ملګرو ورته وی دې ځنګل کې زمري دي غرق به شو. عمر غوږونو کې ګوتې ورکې او اذان یې شروع. چې اذان یې وکړو نو ځنګل ته یې وی او ځنګله او د ځنګل حیوانات مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دې لاره ځو دا لار خالی کړئ. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمري مو لیده چې د ځنګل نه تښتېده او مونږ له لاره پرېښوه. عزیزانو دغه عمر دی. د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل راوچت شي او مونږ یو جوړه کړې جینۍ دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل. عمر وی خان دوه ګوتې چټې ولیکل پې وی لیکل چې او دریابه که ته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او که ته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دې اورېدلې ده او که نه. مورخین قسم خوري چې دا چټې دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سر ښکته کړی دی تر ننه بیا نه دی وچت. د حکمران طبقې چې د زړه کې د خدای یره وه والله دریابونه ته یریږي د ځنګل زمري ته یریږي. ځنګل زمري عمر خو ډېر لوی سړی نو د پیغمبر زمانه ده او یو سړي قسم وخوړو چې زه به والله لا اکلم معک حینا والله که زه تا سره یو حین خبرې وکړم. قسم یې وخوړو بیا وروستو سړی خپېمانو چې اوس به داسې کېږي. راشه چا مولانا ورغی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته صاحب دا مې دوست دی او داسې قسم مې خوړلی دی چې یو حین به در سره خبره نه څه شی. سړی راغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی چې داسې قسم مې خوړلی چې خبرې به د یو حین در سره نه کوم. هغه ورته تر مرګه ور سره مه کوه. سړی لیونی شو حضرت عمر ته راغی چې تبا شم ابو بکر راته دا ووی عثمان راته دا ووی او والله لا اکلم معک حینا دا قسم مې خوړلی څه وکړم.
هغه ول تر ماخام ور سره مکه و بیا کوا ځه سړی خیالو کو چراشه رسول الله نه تپوسو کده ماخام نم لګه معاملې لنډه ځکه چې دوست خو ډېر ظالم شي که زد یار په دې دنز کا شتاب کرما رحمان بابا ته چاوي او به ګوره کنه راغشي او کال پس هغه ورته زد یار په دې دنز کا شتاب کرما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکا کوما چې تر کاله بجوندې سوکي زکا تلوار کوم چې زره وګور راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خړلې ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزا ورک ورو والا دا درې والا تاسو کو چې لکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې والا راو وخت حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وي تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلويخ کال ور سره خبرې وکاو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا